ناظرین کرام، کامیابی زندگی تیرولو دپاره بزرگان دین 40 اصول ښوولي دي چې کوم انسان خصوصا مسلمان د 40 اصول باندې زندگی تیروي نو دغه انسان او مسلمان به دنیا هم کامیابی او آخرت په کامیابی. نو د 40 اصول بیانولو نه مخکې زه تمهیداً مختصره غونډه خبر کوم، بیا د 40 اصول درته بیانوم. ناظرین کرام، هر انسان دا خواهشي چې ما د دنیا کامیابی، ما سره د ګاډي، ما د بنگلې، ما د قدر عزت کیږي، ما سره د مال او دولتي او افرادی قوت ته ما مضبوطی او بینک بیلنس ته ما په هر لحاظ سره چې زه په دنیا چې مخ ته روان یم، ورسره خلک ما عزت هم کوي. خو لیکن د مسلمان شان چې دا اب د یو عام انسان نه امتیازي. مؤمن مسلمان به دا خواهشي چې دنیا سره د ما ول اخرت هم کامیاب سي. نه خو به صرف د دنیا پر اشپار وجو کوي چې لجان نه ماشين جوړ کړای او اخرت بالکل ویر کړای، ان به دا کوي چې د عیسایانو راهبانو غونډه شپار وجه بس ذکر تلاوت عبادت کوا، نه دنیا کار بکوي او دین کار بکوي. او دغه اسلامی تعلیمات تاسو مشت الله پاک په قران پاک چې راکوي، لکه څنګه چې تاسو موږ په مانځ چې 5 وخته دغه دعا وایو: اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ای د موږ پروردګاره، موږ ته په دنیا چې کامیابی او بلایی راکا، او په آخرت چې ها کامیابی او بلایی راکا، او د جهنم له اور نه موږ ته نجات راکا. نو د اسلامی تعلیمات عزتمنو موږ الله پاک په قران پاک چې ها راکوي. نو 40 بنیادی ضروری اصول چې تاسو موږ ته بزرګانو ښوولي دي، یقینا چې په دې سره آخرت جوړیږي. خو چې کله د تاول آخرت جوړ سو، دنیا د اتوماتیکلی برابر اسلا. پیغه چې اول نمبر اصول هغه دا چې هر مسلمان ته پکار دا چې د ضرورت مطابق د دین وال علم حاصل کی، چې د خپل ژوندۍ شریعت مطابق تیروي. اصول نمبر 2، گناهونه دی جان بچ کوي. هر مسلمان ته پکار دا چې خط الاوسه د گناهونه نه کوي، جان دې تر بچ کوي. دریم نمبر اصول دا کچېره یو ګناه مسلمان نه وسی نو فورا د توبه په باسي، دا نه چې زبې سبب و باسه لمه زندگی ورده د ټیم لا ماته پاته ده، نه فورا د توبه باسي. چلرم اصول دا چې بل چا حق ته نه وای، تا حق کچو کوئی خیر دا، خو د بل چا حق بچ کولو نه جان بچ کوا. مد چا عزت حق ویا، مد چا مال حق ویا، او مچا ته نور نقصان ور کوا. پنځم اصول د مال محبت په خلکو چې شهرت دا خواهش ته سړای نه لري، او قیمتي خوراکونه او پرتکلف خوراکونه دغه سوچ او فکر دې سړای نه کوي چې چورته ملاوي بس پیغه باندې دې شکر الحمدلله باسي. شپږم نمبر اصول کچېره په غلطي سره د نه یو غلطي وسله او چا ورته ویل چې دا کار ته غلط وکړ، نو فورا د خپل غلطي تسلیموي او توبه دې په باسي چې یقینا دا ما غلط کار وکړ، په خپل غلطي باندې دې کلکیږي نه. وم نمبر اصول سخت ضرورت بغیر د سړای سفر نه کوي، ولی چې سفر چې ډېری خبره به احتیاطي والے سړی نه کیږي او ډېر نیک کارونه سړی نه پاته کیږي، چې کوم معمولات دي نوافل عبادت وظایف پیغه چې خلل راځي او یو کار په خپل وخت باندې نه کیږي، تلاوتونه نسی تر نه کېدلای، وظایف نسی پورا کولای، لمونځ به نیمګور کوي، نور هم ډېر به احتیاطیګانې سړی نه کیږي، نو به د ضرورت دې سړی سفر نه جان بچ کوي. اتم نمبر اصول دا چې ډېر د سړی خندای نه کوي او ډېر د سړی ژغېږي نه، خبرې دې نه کوي. خندا کولو سره د مخ او نور ورکیږي او د زیاتې فضول ژغېدا سره اخرت نقصان ده. تا نه بغیبت کیږي، تا نه به الزامونه لګیږي او فضول خبره به تر نه کیږي او تا ته د فضول خبرو په وجه باندې نقصان هم رسیدلای شي. نو فضول خبرو نه او خندانه دې سړی جان بچ کوي. نم نمبر اصول دا چې چا سره د سړی جګړه تکرار نه کوي، یو خبر دی وکړه نه تر سره ومنله، پروا نسته، د بس خاموشي اختیار کا. او شریعت لسم نمبر اصول دا چې د شریعت چې چور حکمونه دي، چې چور سړی طاقت دي، هر وخت شریعت احکامات او خیال ساتي. یو لسم نمبر اصول دا چې په عبادت چې دې سستی نه کوي، لکه نن سبا چلی دي زمایدا نو ماخستن او سباور مونږ دغه دې سړی پابندي کوي، د غرنګي جمع دې سړی پابندي کوي، چې په جمع سره المونج سنت مؤکده ده، او کوم سړی چې به د عذر نه جاری پابندي سره سنت مؤکده ترک کوي نو دغه په ګناهي کبیره چې مبتلا سه. جمع پابندي او سره په عبادت چې دې سړی سستی نه کوي. دولسم نمبر اصول دا چې زیات وخت سړی په تنهایی چې تیری، خلکو ته د اکثر سړی نور نږدې کیږي، ولې چې خلکو سره ته ناست ولاړې نو تا نه بغیبتونه کیږي، درواغ به تر نه ویل سي او
نور به د آخرت ډیر نقصانونه به تاوال کیږي. 14 نمبر اصول دا ده چې کبل چا سره ته میلاو سلې نو په عاجزي او په تواضع سره میلاو کیږي. غټي غټي خبرې ما ورته کوه، ځان غټ ما بوله، تکبر او فخر ما کوه، عاجزي نه کار اخله. 14 نمبر اصول دا ده چې مالدارو سره به د ضرورت ما میلاو کیږي. ولې چې مالدارو سره به مال او دولت په گاډو به مجلسان کوي، پلاټو به مجلسان کوي، نو دغه خبرې چې ته اروي نو تا نه به د الله پاک نعمتو ناشکری کیږي چې کوم نعمت په تا باندې کړای ده. ته به وایي چې د سره خو نعمتونه ډیر دي، مال او دولت زیات ته سره ما سره کم ده، الله ناشکری بدر نه کیږي. 15 نمبر اصول دا ده چې کوم خلک بې دینه دي، لمونځ او داس تلاوت ذکرونه الله پاک نافرمانی کوي، دغه کمی پچې راځي لېغه نه لری پرېږه، ایغه ته نږدې ما ورځه. 14 نمبر اصول دا ده چې د نورو خلکو عیبونه ما تلاش کوه. پلانکی چې دا عیب ده، پلانکی چې دا عیب ده، په خپل عیبو باندې هر وخت نظر ساته. په چا باندې بدګماني ما کوه او خپل عیبو باندې نظر ساته او د خپل عیبو اصلاح کولو کوشش کوه. 19 نمبر اصول دا ده چې لمونځ په وخت باندې پابندي سره کوه. دا څنګه چې کله مې نا وخت وکړه، کله مې په وخت وکړه، کله مې په جمع وکړه، کله مې بې جمع وکړه، نه په وخت باندې پابندي سره. زنانو ته پکار ده چې اول لمونځ ایغه باده چارې لارې. 18 نمبر اصول دا ده چې په زړه یا په زبان سره دی هر وخت الله پاک یادوي. په زړه یا زبان سره دی هر وخت الله پاک یادوي. چیرې دی الله ذکر نه غافل کیږي. استغفار وایا، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، چې کوم ذکر تا تسوکي هغه ذکر کوا. 19 نمبر اصول کچیرې دی الله وال نام چې تا ته مزه راشي، خوند راشي، یعنی دی الله ذکر ته کوي او ته په دې باندې د زړه خوشحالي، نو دی الله پاک شکر ادا کوي چې یا الله د تا ذکر سره ما زړه ته سکون اطمینان حاصل سه. 20 نمبر اصول دا ده چې کله ته خبرې کوي په سخت لهجه چې ما کوه، نرمي نه کار اخله، نرمي کوه. 21 نمبر اصول دا ده چې خپل معمولاتو د پاره یو وخت مقرر کا، وظایف دي، نوافل دي، تلاوت دي، ایغه پاره یو وخت مقرر کا، پابندي سره هغه اعمال کوه. 22 نمبر اصول دا ده چې یو مصیبت لا پریشانی لا غم پتا باندې راغی نو هغه ته الله پاک له طرف نه غنا پیغه باندې پریشان کېږه ما، او دا سوچ کوا چې دا کوم تکلیف مصیبت پریشانی ما ته ورسېدا په دې باندې الله پاک ما ته اجر او ثواب راکوي. 23 نمبر اصول دا ده چې هر وخت د دنیا کارو چې او دنیا کاروبارو چې مشغول ما اوسه، چې جان نتا ماشينګری جوړه کړي او شپه روي دنیا او دنیا کارونه، بلکې خطل امکان زړه دی الله تعالی په یاد چې مشغوله ساته. 24 نمبر اصول دا ده چې تر څوره پورې کېدای شي نور خلکو ته فائدہ ورسوه، کا د دنیا فائدې کا آخرت فائدې، په دغه سوچ اوسه. 25 نمبر اصول چې خوراک شاک شي مدوره کمی کوا چې کمزور شي لا بیمار شي، اما دوره زیات خوراک کوا چې بیتانه عبادت نه کیږي، وجود تر باندې دروندي، لمانځه نشي چې کېدلای، تلاوت نشي کولای، ذکر نشي کولای، هر وخت پروت او سستی در نه کیږي. 26 نمبر اصول دا ده چې الله نه ما سوا بل چا سره لالچ ما کوه، بل چا نه تمه ما ساته چې ما ته بل دغه نه رزق ملاوي، ما ته بل دغه کس نه ملاوي، زه د دغه سره تعلقات شکم. الله نه تمه امیدونه ساته او مرد مؤمن غوندې هر وخت مهنت کوه، همت کوه. 20 اصول د الله پاک معرفت لپاره هر وخت بیچین اوسه چې زه پاکي مانو چې الله پاک او پیژنه، د الله پاک صفات ایغه چې ته هر وخت سوچ کوه. 28 نمبر اصول دا ده چې نعمت کډیر معمولی غوندي یا زیاتی پیغه باندې الله پاک شکر باسا. کچېری پتا باندې غربت لوږی راشي، فقر او فاقی راشي، نو تل یې غنه بیا تنگ دی لکه جما، او چې تا کوم ماتاتی نوکران دي ملازمان دي هغه چې غلطي وکي، زمن دي کوروال دي، نو هغه ته قصور معاف کوا، درگذر کوا. 13 نمبر اصول اچا عیب درته معلوم سه نو ایغه عیب پټولو کوشش کوا. ولی چې نبی اسلام فرمایي چې په دنیا چې ته د چا ول عیب پټ کې، په آخرت چې الله پاک د تا ول عیبونه پټ کې. البته یو داسې سړی ده چې هغه نور مسلمانانو تعالی انسانیت ته نقصان رسوي او تا ته معلوم سي، نو هغه به خلکو ته شولای سي، دغه شول پکار دي. 31 نمبر اصول دا ده چې د میلمنو، مسافرو، غریبانو او د علماو خدمت کوا. دو باندې 13 نمبر اصول دا ده چې نیکو خلکو صحبت اختیاروا، نیکانو خلکو سره چینیره چې کوم په صحیح مانو چې نیکان خلکی. درې باندې 13 نمبر اصول هر وخت الله پاک نه ډاری رکت تنهایی چې که خلکو سره داسې کار مکه چې تان الله ناراضه شي. درې باندې 4 باندې 13 نمبر اصول
چې مرګ هر وخت یادوه. که شپه یې کروجي چې تا مرګ یادي او مرګ دپاره ته هر وخت تیار یې. پنځه باندې 13 نمبر اصول روزانه یو وخت خپل په 24 غنټو چې مقرر کا چې په هغه چې ته دا سوچ کوه چې په هغه چې ما ښه کارونه چوره کړي دي او بد مې چوره کړي دي. په ښو کارو باندې الله پاک شکر باسه او په بدو کارو ګناهو باندې توبه باسه او دې پر لفظ استعمالیږي مراقبه. شپږ باندې 13 نمبر اصول چیرې هم درواغ مه وایه. درواغ نبی اسلام ډیر بد ګڼلی دي. و باندې 13 نمبر اصول چې کوم مجلسو چې خلاف شرع کارونه کیږي هغو مجالسو ته چیرې هم مه ورځه. چې کومو مجالسو چې تا دنیا خرابېږي تا آخرت خرابېږي الله ناراضه کیږي هغو مجلسانو ته مه ورځه. اته باندې 13 نمبر اصول شرم حیا او په وقار سنجیدګي سره زندگی تیروه. بے شرمی بے حیايي زندگی دا د سړی نه تیروي. داسې الفاظ د سړی له خولې نه باسي چې هغه ګټیا او کمزوري الفاظ وي. نه باندې 13 نمبر اصول په دې خبرې باندې د سړی تکبر او فخر چې نه راځي چې ما چې داسې خوبۍ دي بلکې سړی د عاجزي نه کار اخلي. اخري او 40 نمبر اصول الله تعالی نه د سړی دا دعا کوي چې یا الله په دغو نیکو کارو باندې ما تر قیامت ورځې پورې داسې قایم او دایم وساتي. نو عزتمنو د 40 اصولو د سړی پابندي کوي. ان شاء الله د اصولو په برکت سره به تا الله پاک اخرت جوړ کی. چې کله تا اخرت جوړ سي دنیا به د الله پاک خپل په خپل باندې جوړي. الله پاک ته په دوه اصولو باندې ما ته تاسو ته ټول عالم ته